أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ نساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 17 آیات نمبر 113 114 115 درې آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. د آیاتونو ترجمه چې نو هغه لکوټې سیوا ده. خبرن د دې چې نو واقعا مونږ پرون هم دوهرا کړه بل ورځ مو ویلی و نو سبق هغه آسان دی سبق پکې نشته صرف چې نو هغه لکه ترجمه چې نو هغه پکې سیوا ده او دویم مایزو چې نو آیاتون پاتې کوم کې دی شي سبا که خیر بیا زلاړم احتمال نو بیا به دا چې نو هغه په نیمګړي پاتې کېده نو مې چې رکو ته به هم ورسي نو دغه په وجه باندې دغه ترجمه به لږه سیوای خو نور متفسر کې څه ګران نشته. اوس دلته الله رب العزت وی ولولا فضل الله علیک ورحمته که چېرته د الله فضل او رحمت په تاسو باندې نه وي لهم طائفة منه ان یضلوک نو خامخا اراده کړې وه د دوی نه یوې ډلې چې تاسو چې نو هغه خطا کړي که خیال مو کړی نو مونږ ویلي وه چې کله بشر نومې چې نو هغه منافق غلا وکړله نو بیا د دوی اهل خانه د هغه چې نو د امیر په کور کې راجمع شولو او هلته دا مشوره چې نو هغه یې وکړه دا خبره یې توی کړله چې ګوره اوس غلا چې نو هغه دوی کړې ده خو زموږ د خاندان عزت دی د دغې د بچاو دپاره چې نو هغه به دا کوو او بیا په مشوره کې چې نو هغه دا توی کړل چې موږ به چې نو هغه سبا د حضور علیه الصلاة والسلام مجلس ته چې کله لاړ شو نو هلته خو به د حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنه د طرف نه چې نو د هغه وراره قتاده بن نعمان هم راغلی رضی الله تعالی عنه نو چې کله هغه راغلی نو د هغه به خامخا زموږ خلاف څه نو هغه به دعوی ظاهر کړله نو خبره به کوي نو موږ به دا خبره وکړو چې د الله رسوله دی چې نو هغه د ګواه پیش کړي او د شپې چې نو هغه خو څوک چا لیدلی دی نه نو ګواه به نه نو دویمه خبره به زموږ سره چې نو هغه دی چې ګوره سامان د یهودي لبید کره ثابت شوی رضی الله تعالی عنه چې بیا وروسته ایمان نه وړو نو یو به دغه وشي چې ګوره د چا سره چې نو هغه غلا ثبوت شي نو عمومي طور باندې غل هغه تصور کېږي او دویم چې نو هغه د دعوه کوي او په دعوه باندې دلیل پکار دی ځکه د شریعت فیصله ده البینة علی المدعی چې نو هغه بینه هغه په مدعی باندې دعوه کوونکي باندې چې نو هغه بینه ده والیمین علی من انکر او کم کس چې انکار کوي نو په هغه باندې قسم دی نو که چېرته موږ ته د قسم ضرورت راشي نو موږ ټول چې نو هغه په دې خبره باندې قسم اخورو چې او د غلا نه ده کړې نو در دې چې نو هغه بیا حضور علیه الصلاة والسلام موږ ووایي چې هغه حضرت نو قتاده بن نعمان رضی الله تعالی عنه ته د الله پیغمبر لږ غصم شو چې ګوره تا ته ما نه دی ویلي چې تو دې سیمه کوه دعوه د سره چې نو هغه په خلکو دعوه کې د هغوی خپله دومره صفای پیش کړه تو هم څه دلیل چې نو هغه راوړه هغه په هغې باندې ډېر زیات چې نو هغه خپه دغه شولو چې دا ماته چا وي یعنې دومره چې نو د الله پیغمبر ته مې تکلیف ورسو خو مسلم کې چې نو هغه کتاب چې نو جلد ثانی مسلم جلد ثانی کې یو باب یې تړلی دی هغې باب کې چې نو هغې دا ویلي چې کله د الله پیغمبر چې نو هغه په چا باندې لعنت وکړي یا ورته بددعا وکړي یا ورته غضب خبره وکړي او دا سړی واقعي د دغې چې نو هغه مستحق نه نو د الله پیغمبر وایي ما شرطتو علی ربي ما د الله نه چې نو هغه دا دعا کړې ما د الله سره دا شرط کړی چې یا الله زما دغه غصه زما دغه قاردړ زما دغه خیره دا د دې سړي دپاره چې نو هغه تو اجعل له چې نو زکات او اجره یا الله دا د دې سړي په حق کې چې نو هغه باعث پاکي او د دې سړي دپاره چې نو باعث ثواب جوړ کړي الله پیغمبر ګوره څومره مهربانه دی بیا چې نو یو موقع کې داسې وشو نو صحابي تپوس وکړو نو حضور علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل آیا ته پته نشته ما د الله سره چې نو هغه دا کړې ده ځکه زه هم بشر یم
او به حیثیت بشر مال چې دی نو هغه قار راځي، لکه څنګه چې تاسو قاریږئ داسې مالم قار راځي، څنګه چې تاسو خفه کېږئ داسې زه هم خفه کېږم. نو دا خو د بشر سره انسان سره تړلې خبرې دي، خو البته ما د الله سره چې نو هغه دا دعا مې د الله نه کړله، که زه چاته قار شم او دی د دغې قار مستحق نه یا الله دا د دغې انسان چې دی نو هغه رفع درجات چې نو هغه د اجر ثواب چې نو هغه ذریعه جوړه کړي. نو الله وایي لهم طائفة منهم، نو دې نه یوې ډلې چې نو هغه کوشش کړی اراده یې مضبوطه کړې وه ان یضلوک چې دې تا لرخطا کړي، ځکه به ظاهر باندې چې نو شریعت خو هم دغه حکم ولو، خو وما یضلون الا انفسهم، دې نه چې نو هغه خطا کوي نه بې لارې کوي مګر خپل ځانونه. نو خپل ځانونه څه وکړل پرون چې نو هغه تیر شولو، که چېرته ثم یستغفر الله یجد الله غفور رحیمه، دوی په ځان باندې ظلم کړو ګناه یې کړو، نو که د توبه وباسلي وه دا به وله ډېره ښه وه. الله به غفور رحیم چې دی نو هغه منتلی خو د توبه وبانسله او دغې ګناه کې نور اخته شو. نو ځکه الله وایي وما یضلون الا انفسهم، د دې وبال به هم دوی ته رسي، نو دوی نه بې لارې کوي مګر خپل ځانونه. وما یضرونک من شی، او دوی تا ته ذره برابر چې نو هغه نقصان نشي رسولی. ولی نشي رسولی؟ نو الله پیغمبر ته نقصان ځکه نشي رسولی ځکه الله رب العزت چې نو هغه خپل پیغمبر ته د هرې خبرې چې نو هغه وحي کوي. نو دلته ورته هم الله جل جلاله چې نو هغه وحي وکړه او د دې د دغې مکر فریب نه چې نو الله پاک خبردار کو. وانزل الله عليك الكتاب والحکمة وعلمك ما لم تكن تعلم، الله وایي ځکه الله نازل کړو چې نو هغه تاسو ته کتاب والحکمة او حکمت نه مراد چې نو احادیث سنت، وعلمك ما لم تكن تعلم او ای خودل تا ته هغه چې کم تا ته پته نه دی، خو په ظاهره باندې چې نو هغه یو منصوبه دا جوړه کړې وه او تا ته د واقعي حقیقت چې نو هغه معلوم نه، الله تعالی چې نو هغه واقعه مخوله د دوی دغه خباثت یې درته مخولو او د هغوی حقانیت چې نو هغه یې درته مخولل. اوس د دې ځای کې چې نو هغه وکتلی شي الله وایي وانزل الله علیک الکتاب، او نازل کړو الله پاک تا باندې کتاب. نو څنګه چې الله رب العزت د قرآن د حفاظت چې دی نو هغه کړی دی، داسې د حدیث مبارکه چې دی نو هم حفاظت شوی دی، حدیث دی نو هغه هم ټول محفوظ دی. او بیا چې دی نو هغه څنګه قرآن پاک دا حجت دی او دلیل دی، دغه شانتي چې دی نو حدیث مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو دا چې دی نو هغه هم شرعي حجت او دلیل دی. او والحکمت خو حدیث او قرآن کې صرف فرق دا دی، یو ته وحی مطلوب ویلې کېږي، یو ته وحی غیر مطلوب ویلې کېږي. وحی مطلوب قرآن پاک ته ویلې کېږي، وحی غیر مطلوب احادیث مبارکه ته ویلې کېږي، وحی جلی ورته او وحی خفي ورته ویلې کېږي. قرآن چې نو الفاظ او معانی دا دواړه من جانب الله وي، او د احادیث مبارکه چې نو هغه معانی دا د الله له طرفه وي او الفاظ چې نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. نو دغه ته چې نو هغه د فرق پکې دی. وکانه فضل الله علیک عظیمه، او دې پتا باندې الله لوی فضل، الله رب العزت د لوی چې نو هغه منصب او مقام درکړی، تمام انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام سردار جوړ کړی، خاتم النبیین جوړ کړی. نو کان فضل الله علیک عظیمه، الله فضل باندې ډېر لوی دی، مخکې مو وسوم دی بیا به مې. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. اوس دا هم د دغې واقع سره چې نو هغه تعلق ساتي. نو دوی د شپې چې نو هغه راجمع شول، لکه څنګه چې نه مخکې آیات کې تیر شولو، الله رب العزت چې نو هغه دوی چې نو ولا یستخفون من الله وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، دوی چې د شپې کومې پټې مشورې کولې، سرګوشي چې نو هغه کوله چې الله پاک په هغې باندې راضي نه ولو. نو دلته الله وایي لا خیر فی کثیر من نجواهم، په ډېرو پټو سرګوشو خبرو کې چې نو هغه ګورې خیر نه، پټې پټې خبرې چې نو هغه سرګوشي هغه خوند کوي هغه ښه دي، الا من امر بصدقه، چې څوک چې نو هغه څوک بل کس ته د صدقې حکم وکړي، او معروف یا د یوې نیکې خبرې چې نو هغه ورته وایي، او اصلاح بین الناس، او یا د دوه مسلمانانو چې نو هغه په واپس کې نو هغه ورته د صلح، یعنی د داسې د خیر کمې خبرې پټې کوي، په دغه کې کومه سرګوشي چې نو هغه کوي نو دا خو جایز ده، خو که د دې نه ماسوا چې نو هغه دوی نورې سرګوشیانې دا کوي، او هغه سرګوشي چې نو هغه څه کېږي
د نقصان او د دغه چې نو سبب جوړیږي نو دا سرګوشي چې نو هغه نه د پکار. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. نو کچا دې سپټ سرګوشي د سپټ چې نو هغه خبرې د چې نو الله د رضا منتیا د پاره چې نو هغه وکړلو نو الله رب العزت به انسان له چې نو هغه ډیر لوی اجر ورکړي. او کچا د سرګوشي او پټ خبرې دا د الله پاک چې نو هغه د ناراضګۍ د پاره وکړلې د بل یو خبرې د پاره وکړي نو الله رب العزت چې نو هغه به سکي بیا بوله د هغې مطابق سزا ورکوي. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. او څوک چې نو هغه مخالفت وکړي د الله د پیغمبر وروسته د دې نه چې کله دته بالکل هدایت چې نو هغه واضح هم شي. ويتبع غیر سبیل المؤمنین. او د مسلمانانو د لارې نه ما سوا چې نو هغه د بلې لار چې نو هغه طرفداري وکړي د هغې باندې چې نو هغه تلل وکړي نو ولنه ما تولى ونصله جهنم. الله موږ به واړو هغه طریقې هغه طرف ته چې کم ته دی اوړي او داخل به کو موږ جهنم ته وساعت مسیره او هغه ډیر بد ځای د ورتلو دی. لکه څنګه چې اوس ګوره کله چې نو هغه بشر نومې ته بیا چې نو هغه دغه حقیقت واضح هم شو چې ګوره غلطي مې کړې ده غلا مې هم کړی دی بیا مې د غلا د پاسه چې نو تهمت هم وتړلو هغه تهمت چې نو هغه هم هلته ګوره د هغې وضاحت وشولو. اوس د شریعت حکم راشه غاړه کې د لاس به نه کټ کولی کېږي بس دقه به وشي خبره ختم. اخرت چې نو هغه به دې بد شي دی چې نو هغه دقه خدای دې مطابق بیا چې نو هغه مخالفت د الله او د الله د رسول وکړو موږ به د هغه ځای نه مرتد شو لاړو چې نو هغه مکې مکرمې ته چې په هغه وخت کې مکه مکرمه چې نو هغه دارالکفر وه او بیا هلته ولو دغې غلا چې نو هغې کوله آن تر دې چې په هغې کې یو کور پانچ نو دیوال پرې ارتاو شو د دنیا نه چې نو بېمانه لاړو. نو الله څوک چې داسې کوي نو دغه سړي دا نه کېږي. دلنې علام نو هغه امام شافعي رحمه الله کوم چې زموږ د مذهب چې نو هغه که خیال مو کړی څلور لوی امامان دي د فقه کې نو یو چې نو هغه زموږ د مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله دی یو شافعي مسلک چې نو هغوی امام شافعي رحمه الله دی یو چې نو حنبلیانو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دی یو د موالکو امام مالک رحمت الله علیه دی. د لوی حضرات چې نو هغه تیر شوي دي. اوس دا حضرات ټول ائمه او خصوصا امام شافعي رحمه الله چې نو هغوی ما د دلیل کتلو چې حجت اجماع چې نو هغه قابل حجت دی او کنه اجماع د صحابه تابعین او تبع تابعین دی په مسله باندې چې نو هغه ټول متفق وي نو آیا دا مسله چې نو هغه دغه مددي اتفاق دا قابل حجت دی کنه د اجماع امت ویل کېږي. نو ایمان د دې لپاره کتل یو پیر مې قرآن پاک ټول سرسریو کتو ومن الظلم دویم ځل مې بیا کتلو دې متعلق څه آیاتي دریم ځل مې چې نو هغه بیا شروع کو نو چې کله زه دې ځای ته راورسېدم نو زما باندې الله رب العزت دا کولاو کو چې دا آیات چې نو هغه د اجماع امت د دلیل حجتیت مبارک چې نو الله پاک را لېږلی ځکه الله رب العزت په دې کې وایي مجنو کم انسان ته واضح لاره چې نو هغه کولاو شو ويتبع غیر سبیل المؤمنین او دې بیا د مؤمنانو د لارې نه ما سوا چې نو هغه بله لار تلاش کوي نو دا سړی به الله پاک چې نو هغه جهنم ته داخلوي. نو دې نوې دا واضح شوله چې اجماع امتو دا چې نو هغه حجت دی دا چې نو حجت شرعي دی د دغې نه انکار د دې منکر داسې دی لکه د قرآن چې دی نو هغه منکر ولی ځکه چې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دا د امت اولنی چې دی نو هغه مخاطبین ول او د هغوی چې په کومه مسله باندې اتحاد او اتفاق چې دی نو هغه وکړلو نو دغه مسله د امت دپاره په دغې باندې عمل کول چې دی نو هغه دا لازم دی. دې وجې نه موږ وایو زموږ چې نو هغه د شریعت چې نو هغه څلور ادله دي. نمبر 1 کتاب الله، نمبر 2 سنت رسول الله، نمبر 3 اجماع امت او نمبر 4 قیاسو. نو دا چې نو هغه دینه چې کومه مسله ثابت وي دا هغې باندې چې نو عمل کول دا لازمي. نو امام شافعي رحمه الله دا وایي وساعت مسیره ډېر بد ځای چې دی نو هغه د واپس کېدو دی. الله دې موږ د جهنم نه وساتي. ولولا فضل الله او کچری نوې فضل د الله علیک پتا باندې و رحمته او دغه رحمته لهمت نو خامخه اراده کړې و طائفه یوې ډلې منهم د دینه ای یضلوک چې ګمراه کړي تعالی را و ما یضلون او نشي ګمراه کړي نشي بیلاری کولې تا دوی الا انفسهم مگر خپل ځانونه و ما یضرونک او دی نقصان نشي در رسول تا من شيء اندس سيزو وانزل الله علیک الکتاب او نازل کړي الله پاک پتا باندې کتاب والحکمت او حکمت
وعلمك او خودلی دیتا تما اغس لم تكن تعلم چتا تپتنو وکان فضل الله عليك عظیما او دی فضل د الله پتا سو باندې ډیر لوی لا خیر فی کثیر نشته سخیر په ډیرو من نجوا هم پټو خبرو کې الا من امر بصدقه مگر سوا داغنه چې سوکو کا مکړه د صدقه او معروف یا د نیک کار او اصلاح بین الناس یا د صلح د خلق په منځ کې و مې يفعل ذلك او څوک چې وکړي داسې ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب د رضا د الله فسوف نؤتيه نو زرد چې موږ به ورکړو هغه ته اجر عظیما اجر لوی ومن يشاقق الرسول او څوک چې مخالفت وکړي د رسول من بعد ما ورست داغنه تبين له چې ښکار شي واضح شي داغه ته الهدى لار د هدایت ويتبع غیر سبيل المؤمنين او د تابعداري وکړي د مسلمانانو نه ما سوا د بل لارې نو وليه نو موږ بواړه واغلره ما هغه طرف ته تولا چې هغه اوړي ونصله جهنم او موږ به داخل کو هغه جهنم ته وساءت مصيرا هغه ډیر بد زید واپس کېدو دی ولولا فضل الله عليك ورحمته کچرنه فضل د الله پاک او رحمت پتا سو باندې لهم طائفه اراده کړي یو ډل منهم د دین ايذلوا کچ تاسو خطا کی وما يذلون او دین خطا کوي الا انفسهم مگر خپل ځانونه وما يضرونك او دي ضرر نشي رسول تاسو ته من شيء د سسيزو وانزل الله عليك الكتاب او نازل کړي الله پاک پتا سو باندې کتاب والحکمت او حکمت وعلمك ما لم تكن تعلم او خودل دې تاسو ته غس چې تاسو ته نو یاد نو ازدا وکانه فضل الله عليك عظیما او دې فضل د الله پاک پتا سو باندې لوی لا خیر فی کثیر من نجواهم نشته چې نو خیر په ډیرو پټو سر ګوشانو پټو خبرو کې الا من امر سوا د اغنه چې څوک حکم وکړي بصدقه د صدقه او معروف یا د نیک کار او اصلاح بین الناس یا د خلکو په منځ کې د صلح و مې يفعل ذلك او څوک چې وکړي داسې کار ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب د رضامندیا د الله فسوف نؤتيه نظر د چې ور بکړو مونږ هغه ته اجر عظیما اجر لوی و مې يشاقق الرسول او څوک چې مخالفت وکړي د رسول من بعد ما ورسته دا غنه تبین چې ښکار شو له الهدى هغه ته هدایت او يتبع غیر سبيل المؤمنين او تابعداري وکړه چې نو هغه د مؤمنانو د لارې نه د بل لاري نو وليه نو موږ بواړو اغه لره ما اغه طرف ته تولا چې اغه غواړي اوړي ونصله او موږ به داخل کو اغه لره جهنم ته وساءت مصيرا او ډیر بد زید ورتلو دی